مختب الحديث وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها عائشة بيبي سي بريكي أغيكرا إيوا يهوديان رغلا فذكرت عذاب القبر أغيدي عذاب قبر ولا خبري وكري فذكرت تيلون دي دولي كالي كنا يهودية لون دي دولي كالي دي مناس ذكرت كي زمير يهودية طرف تراجع ده فقالت أغي يهوداني ولا كسي دلون دي دولي كالي كنا فقالت لها أي شي بي تي وكرا لخبري أعاذك الله كله نشل كلا نرد بارل شيخا أعاذك الله خديد توسطي من عذاب القبر عذاب قبرنا کله صدا خبر اغي يهودياني وکړه لا اي شي بي تا ناغي سره لغونی سوچ پیدا وشلو فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر عائشة بي د پیغمبر سره عذاب قبر باره کې تاسو کو يهودان د سیل اختیار ده فقال پیغمبر سره دل سن نعم هو عذاب القبر حق عذاب قبر شده حق ده قالت عائشة بي چې کله نه دا خبره پیغمبر سماته څه وکړه سمنز به کولو کابر زوب نبی خو مخور کې پناه غختله فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سم دي سوال نه بعد کله چې تکي کتل د پیغمبر سم خو خبره د صلات چې تکي به سلمز کولو الا تعوذ بالله من عذاب القبر عذاب قبر نبی خو مخو پناه غختله ندی معنی د سار ټیم پناه غوړي متفق علیه وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال زيد بن ثابت سے فرمائی بینا یا بینما دوڑ یو مطلب دا ها کنه بینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حائطن از پیغمبر سمی پر کې باغ کې ولې بن نجار بن نجار قبیله صدا دو یو باغ ودی چې پیغمبر علی السلام وو حائط چشتل شي دیواله تل شي خمرودونه باغ دغه ټیم کې دا باغ بن خال دیوالونه توولو زکه دیوالونه ما په باغ باندې پریوتاله على بغلة له بخبل کچری بندي او بغله کجری تل شي سیدا بغلتن کچری تل شي ربې ټکه د بغل اردو ټکه د خاکنه ته خرق تل شي بغل نه د زنه خلی بغل کوم زینار کې وروت ونحن معه مرسرو اذ حادت به اس د کچری اقدام لړه کړلو اذ حادت به معنا کچری وته خلا خاکنه لکه پورته سو ورزي فقعدت تلقيه نجدي د پیغمبر علی السلام غرزوال او عملینا فقعدت نجدي وتلقيه سوي شي سوي قتل و اذا یعنی اچانک یا مغټم کې اقبرن سته خاصه نغز کې 15 شپې قبرونه فقال پیغمبر علی السلام فرمل من يعرف اصحاب هذه الاقبر کوم سړی تاسو کې دغه قبرونه لکه سن پیژندې دو قبرونه کې چوک خاختي قال رجل سړی انا زي پیژند قال پیغمبر علی السلام فرمل فمتا ماتو د کله وفات شيو ادو کله مرګ شو ده قال فرمل او سړی هغه ویل چې په شرک د جاهلیت شرک زمانه کې وفات شي دي فقال پیغمبر سمو فرمل ان هذه الامه ده امت شده تبتل في قبورها قبرونه کې بدوی امتحان خستل شي عذاب کې مبتلا کیږي فلولا ان لا تدافنوا کومه ته دا خطر نه وکانه ستو سو به ډېر ډوري خاطري وجنه مردګونو خخول پرېګ دوي نو مو به تاسو ته الله نه دا وخت تاسو ته عذاب قبر وخیخه خو ځکه دا دونه کوم کې د تاسو عذاب تاسو د خخول و پرېګ دوي سیدا فلولا کدا خطر نه ان لا تدافن تاسو مردګون خخول و پرېګ دوي لدعوت الله مو به خدای نه ته دا وکړي ايسمعكم من عذاب القبر تاسو لګ عذاب قبر درووري درويخي الذي اسمع منه سكم زور فيغم به د صحابي ثم اقبل علينا بوجهه په پیغمبر سم طرف ته مخ کړلو فقال وي فرمایلو تعوذ بالله من عذاب القبر عذاب قبر نه پناه واغړې پاندې ټیم کې قالوا غول سنعوذ بالله من عذاب القبر عذاب قبر نه پناه غونو قال باول تعوذ بالله من عذاب القبر قال مونږ نعوذ بالله من عذاب القبر قال باول تعوذ بالله من الفتن دي فتنو نه پناه واغړې ما ظهر منها وما بطن چې هغه جوات دي او کپټ دي وما بطن منه پټ دي قالوا غول سنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال بفرم تعوذ بالله من فتنه الدجال دجال فتنه نه پناه واغړې ځکه دو اکبر الفتن د غاټه د لوند سره لیکلي کنه قالوا سنعوذ بالله من فتنه الدجال دجال فتنه نه پناه غوړ رواه مسلم شریف دا حدیث نقل کړه دا